بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. تاسو ته پته ده چې په چارزه کې ابلوز یو ډېره افسوسناک واقعه شوې ده. زمونږ یو خورکې زمونږ یو بچی د کالج نه تله د فرست ایئر پیپر یې ورکولې او د هلک ورسره داسې کار کړی چې د انډیا د فلمونو کار یې کړی ده. د رشکې نه راکوز شوې ده او ده ولله د خپې په پنجه باندې موټرسایکل درولی دی او دا یې د کالر نه د سټالر نه راښکلې ده او د هغې هغه مرۍ اوس هم دا نښې پې شته، خوږ ده، هغه ډېره زیاته خوږ شوې ده. د جنۍ پې هم ګزار کړی دی بیا او دوی ورته وایي چې ته زما خوښه یې ما سره به واده کې. نو دا زموږ معاشره ده د پښتو او چارسدي خو الحمدلله زه وایم چې د چارسدي بچی چې کوم دی که نه د دنیا په ګوټ ګوټ کې شته، په فرانس کې شته، په امریکا کې شته، په یوکې کې شته. نو دا د چارسدي پښتانه خلک دي. د چارسدي ښار له خو چې د علماو نوم کې دی چې دا د علماو ښار دی، نوم به کم نه انشاءالله. نو زه ډي پی او صاحب ته د دې ویډیو په ذریعه ریکویسټ کوم چې د دې خلکو خلاف د ایکشن واغستی شي، دا هلک ته ګرفتار کړی شي او دله د قرار واقعي سزا ورکړی شي او د دغې محلې خلک چې 7 کسان یا 8-10 کسان په دغه محله کې ولاړ او دې هلک دا حرکت کړی دی او دا دومره بې حسه او بې غیرته خلک چې دوی په دې باندې ایکشن نه دی اخیستی او دې هلک ته یې څه نه دي ویلی. دا ډېر د افسوس مقام دی. دا خلک عزتداره دي، غریبانان دي. نن تاسو ورشئ وګورئ د هغې په کور کې مړی نشته او جړه وکره ده. د هغې مور پلار باندې چې کوم کیفیت تېرېږي، کوم اذیت پې تېرېږي. زه ډي پي او صاحب ته او ډي سي پي سټي ته ریکویسټ کوم چې تاسو لاړ شئ او د دې ماشومې تپوس وکړئ، دې له حوصله افزایي ورکړئ او اف آی آر شوی دی او دې هلک له دې قرار واقعي سزا ورکړي شي او دا د ګرفتار کړي شي. که د دې خلاف ایکشن وانغستی شو نو بیا به دا په دې معاشره کې به بیا دا شیزونه عام شي. دغه شان به هلکان جنکۍ به رانیسي او په لاره کې به ورته وایي چې آی لو یو، ته زما خوښ او ته به ما سره واده کې. او دا زموږ د معاشره هسې هم د ډېرو ستونزو د ډېرو سختو تر مخه ده. یو خوا غربت دی، بل په دونه غربت کې خلک په د خپلو بچو باندې دا تعلیمونه کوي. سبا به دا سکولونه به شړ پراته وي او دا تعلیمونه به خلک دا جنکۍ نه لګي د عزت ته خاطره. نو زه ریکویسټ کوم آی جي پي صاحب ته، زه ډي پي او صاحب ته، زه ډي سي پي صاحب ته ریکویسټ کوم چې دا هلک ته فوري ګرفتار کړي شي او زه د پولیس اعلی حکامو ته ریکویسټ کوم با حیثیت یو عام شهري، یو معزز شهري چې تاسو د افسران ورشئ او د دې کور والا د دې ماشومې حوصله افزایي وکړئ او د دې مور پلار ته حوصله ورکړئ. دا به ستاسو ډېره مننه وي او د چارسدي غیورو خلکو زه ریکویسټ کوم چې په دې اواز اوچت کړئ. کني سبا به دغه شان زمونږ د خویندې، زمونږ د بچیانې دغه شان په کوڅو کې به بېعزته کېږي او په دې یو حق باندې مونږ حق اواز اوچت نه کړو، سبا به دا په دې معاشره کې دا کیسونه عام شي. چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ.